جانا رحمه الله څخه یو ځل د بلخ نه یو دوه کسان رالل د بیعت دپاره چې موږ بیعت کیو. بلخ نه رالل هندوستان ته. نن سبا بلخ افغانستان شمالي کې راځي او هغه زمانه کې بلخ په ترکستان کې هغوی لاړل. د هغه په جومات کې یو حوض و، په هغې حوض باندې چاردام کوي. دا دوه کسان چې ورسېدل د لمونځ وخت یې چاردام کوي. دی دغه وخت کې مرزا مظهر صاحب نه پیژندو، جان جانا رحم الله پیژندو نه چې دا بس هغه ورسره خوا کې چې ته ناست و اودس یې کولو، دی هم اودس کوي. نو دی کې هغه یو بل ته وایي چې هلکه دا حوض څومره لند دی، د دې هر یو بازو څو څو ګزه دی. او هغه ورته وایي چې دومره وي. نو یو وایي چې زمونږ دغه جومات کې بلخ کې چې کوم حوض دی نو هغه د دې نه غټ دی، او دا بل وایي چې نه داتې غټ دی، هغه تې وړوکی دی. دې بحث کې لګیا دي او چاردام هم کوي. چې چاردام یې وکړو، مونځ وشو. د مونځ نه پس دا دواړه چا نه یې تپوس کړ چې فلانکې کوم دی. نو هغه ورته وښولو چې جان جانا رحمه الله دا دی. هغه څخه لاړل، وایي څنګه راغلي یې؟ وایي صاحب مونږ خو بیعت په اراده راغلي وو، تاسو نه لاس نیوکه. ورته یې وفرمایل چې څنګه چې الله تعالی مناب کو که نه څومره دی. دی سرونه ټیټ کړل دواړو. ورته وایي چې داسې چلو کوي چې بیعت کېږئ ما اول دا تالاب ناب کوي، بیا لاړ شئ بلخ ته د خپل جومات هغه تالاب ناب کوي، بیا فرق وګورئ، موازنه وکړئ چې کوم یو غټ دی کوم یو وړوکی دی، هغې نه پس راشئ بیا وبیعت شو. هغه ډېر پیکه شول، سرونه یې ټیټ نیولي دي. ورته وایي چې تاسو کې دوه خبرې دي، یو فضول بحث دې بحث ته ستاسو چې دا تالاب غټ دی او هغه تالاب غټ دی، او که چېرې یو پکې غټ ثابت هم شو نو د هغې تاسو ته فایده څه ده؟ هیڅ فایده یې نشته. لا یعنی بحث کې تاسو لګیا وئ، په چاردام کې مو خبرې. دا فضول بحث دی، نه د دنیا فایده نه د آخر. دویم، بغیر د تحقیق نه تاسو بحث کوئ. ناب کړی مې یوم نه دی، نه مې دا ناب کړی دی نه مې هغه ناب کړی، او بے تحقیقه لګیا یې. ډېر خلک نن سبا بے تحقیقه لګیا یې. په دې موبایل کې، په دې اخباراتو کې، په دې میډیا باندې دا پروپیګنډا مهم دا ټول بلا تحقیق لګیا. خپل ځان ته نسبت هم بغیر تحقیق او دروغ، او بل تم غلط نسبت بغیر تحقیق لګیا، او خلق دا غي په خبرو پسې ځي. قرآن کریم آیت هغه د الله قول له هغه دروغ کېدی نشي. ومن اصدق من الله قیلا. لیکن د اخبار او د میډیا دومره سخت د هغې اتباع ده چې د الله جل شانه په قول هغسې عمل نی لکه څنګه چې په هغې کې پسې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول هغه دروغ کېدی نشي، هغه صادق او امین دی. لیکن د میډیا او پروپیګنډا او اخبار او موبایل په هغې پسې داسې دي منوان په هغې کې دا راغلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې دا راغلي نه. هغې انکار خو صفا نشي کولی، لیکن د هغې هغسې اتباع نشته لکه څنګه چې د هغې ټول ذهنونه داسې شول بغیر تحقیق نه په یو څیز پسې روان.